Review exercise की question number 6 थे چې find the value of k if the roots of this equation differ by unity. تاسو له دا equation درکړې ده تاسو ته وی چې د k value معلومه کې چې کله د root ترمنځ کم ډیفرنس وي هغه سوي هغه 1 وي. دا equation موږ لرا کړو ته موږ ته وی چې تاسو د k value معلومه کې کچره د دې root چې کم ده د هغه ډیفرنس وي او 1 وي یعنی پوزټیو 1 وي. نو موږ وایو چې یو روټس موږ سره الفا دی او بل چې کم ده الفا پلس 1 دی. نو کچره مونږه الفا او الفا پلس 1 چې کوم ده الفا پلس 1 او الفا دا مونږ ماینس کو نو الفا به ختم شي روټ چې کوم ده نو مونږ سره راځي ډیفرنس 1 راځي. نو یو روټ مونږ وایي چې الفا دی او بل چې کوم ده الفا پلس 1 دی. دغه ایکویشن برا واخلې x سکوير ماینس 3x پلس k پلس 1 دا به تاسو کمپیر کې د سټانډرډ فارم اف کوادریټک ایکویشن سره کوم چې د x سکوير پلس bx plus c is equal to 0. په دې کې د a value چې کوم دا هغه 1 ده د b value چې کوم دا هغه -3 ده او د c value چې کوم دا هغه k plus 1 ده. نو د دې equation لپاره وتاو sum of roots معلوم کې. نو sum of roots چې کوم دا یو روټ موږ دا ویلې دا یو روټ ته زموږ او سیکنډ روټ چې کوم دا هغه دا ده. نو الفا پلس 1 بشي sum of roots s چې کوم دا نو sum of roots برابرۍ او د هغې لپاره فارموله ده -b/a. نو دلته کې ماینس په خپل ځای راغی د b په ځای -3 دی او د a په ځای ویلیو چې کوم دا هغه 1 ده. نو sum of roots یعنی الفا پلس الفا چې کوم دا به 2 الفا پلس 1 شي او is equal to 3. نو دا به شي چې 2 الفا او 1 به دې سایډ ته راوړی دا به شي 3 - 1 دا به شي 2 الفا is equal to 2 او د الفا ویلیو چې کوم دا به سره شي چې کله 2 به 2 ډیوایډ شي نو 1 راغی. نو د الفا ویلیو چې کوم دا هغه موږ سره رااله 1. اوس بیا د دغه ایکویشن لپاره پروډکټ اف روټ چې کوم دا هغه برابر دی د چې کله دا روټ تاسو یو بل سره ملټیپلای کې الفا انټو الفا پلس 1 او د دې لپاره فارموله ده c/a. نو دا به شي الفا انټو الفا پلس 1 د c ویلیو چې کوم دا هغه سره k پلس 1 ده او د a ویلیو چې کوم دا هغه 1 ده او د الفا ویلیو چې کوم دا هغه موږ رو باسل هغه 2 د تاسو بدل الفا به ځای خپل ویلیو پټ کې سوري د الفا ویلیو چې کوم دا هغه 1 ده. دا به تاسو پټ کې دا به شي 1 انټو 1 پلس 1 is equal to k پلس 1 بشي. دا چې په 1 ډیوایډ شي بیا به واپس k پلس 1 راشي دا به 2 شي او 2 1 سره سره بخوري نو 2 راغی is equal to k پلس 1 یا د k ویلیو به چې کوم دا 1 به دې سایډ ته راوړی نه د k ویلیو به تاسو سره راشي یا به شي 2 - 1 نو د k ویلیو به شي 1. نو دا مونږ ته وی چې تاسو د k ویلیو معلومه کې چې چېرې sum of roots او چې د روټس ترمنځ ډیفرنس وي 1 وي. کوېسچن نمبر 7 دی ریویو ایکسرسایز کې چې فایند د کوادریټک ایکویشن whose roots are the multiplicative inverses of the roots of this equation. تاسو ته وی چې یو کوادریټک ایکویشن جوړ کړئ چې دا هغه کم روټس وي هغه د دې ایکویشن د روټس ملټیپلیکیټیو انورس وي یعنی کله دې ایکویشن یو روټ a وي نو چې کوم ایکویشن مونږ جوړو نو دا هغه لپاره به روټس وي د دې ملټیپلیکیټیو انورس په وی یعنی 1 over a به وي. کبل روټس د دې ایکویشن چې کوم دا b وي نو چې کوم ایکویشن مونږ جوړو نو دا هغه د چې کوم روټس ته نه بسوي اب 1 over b وي. نو دا 1 over a او 1 over b چې کوم دا ملټیپلیکیټیو انورس ته د a او b. نو د ایکویشن د دې کوېسچن مطلب دا دی چې کوم ایکویشن تاسو جوړوي کوادریټک ایکویشن نو د دې ایکویشن چې کوم روټس وي او د دې هغه چې کله تاسو د هغې ملټیپلیکیټیو انورس واخلئ نو به د دې ایکویشن چې کوم نوی ایکویشن تاسو جوړوي نو د هغې روټس وي. نو د دې ایکویشن لپاره به چې کوم دا اول موږ سم اف روټس او پروډکټس اف روټس وباسو بیا د هغې په مدد باندې به بیا موږ نوی ایکویشن جوړو. نو موږ وایو چې 12x سکویر ماینس 17x پلس 6 is equal to 0. موږ وایو چې الفا بیټا چې کوم دا د دې ایکویشن دوه روټس دي یعنی د x چې کوم ویلیوز راځي او ته موږ الفا وایو بل ته موږ بیټا وایو. نو دا به تاسو کمپیر کړئ نو د a ویلیو به تاسو سره راشي 12 د b ویلیو چې کوم دا هغه به شي -17 او د c ویلیو چې کوم دا هغه به شي 6. نو سم اف روټس به د دې لپاره شي s الفا پلس بیټا هغې لپاره فارموله ده -b/a. نو دا به شي ماینس د b ویلیو چې کوم دا -17 ده او د a ویلیو چې کوم دا هغه 12 ده. نو یعنی دا به تاسو سره راشي 17/12 دکه ماینس چې کوم ده نو دا به شي پلس به شي. نو سم اف روټس موږ سره د دې ایکویشن چې کوم دا هغه راغی الفا پلس بیټا از ایکول ټو
17/12 دې ته مونږه 1 وې. بیا پروډکټ اف روټس چې د دې ایکویشن لپاره موږ راوباسو نو هغه د الفا بیټا او د هغې دپاره فارموله ده C/A. نو دلته د C ویلیو چې کوم ده هغه 6 ده او د A ویلیو چې کوم ده هغه 12 ده او دا چې ډیوایډ شي نو دا به راشي 6 1 are 6 6 2 are 12 نو دا به شي 1/2 یعنی پروډکټ اف روټس چې کوم ده د دې ایکویشن لپاره موږ سره راغی 1/2 نو دا تاسو سره چې کوم ده دې ته به تاسو ایکویشن 2 وایي او دا چې کوم ده ایکویشن 1 راغلی. اوس مونږ ته وایي تاسو یو نوی ایکویشن جوړ کړئ او دا هغه نوی ایکویشن جوړولو لپاره چې کوم فارمیټ مونږ استعمالو نیو ایکویشن نیو کوادریټک ایکویشن نو دا هغې دپاره فارمیټ دی چې x² - sx + p is equal to 0. دا د هغه نوی ایکویشن جوړولو لپاره چې کوم د فارمیټ دی په دې کې به تاسو s معلومه وي او p به معلومه وي. هغه به د دې چې کوم تاسو دا روټس روباسلي د دې په مدد سره معلومه وي. او کوېسچن کې تاسو ته کنډیشن درکړی و چې د دې ایکویشن کوم روټس دي هغې ته موږ الفا بیټا ویلو وي د دغې تاسو ملټیپلیکیټیو انورس واخلئ نو د دې ملټیپلیکیټیو انورس چې کوم ده هغه یو موږ سره د الفا ملټیپلیکیټیو انورس په 1/الفا شي او د بیټا ملټیپلیکیټیو انورس چې کوم ده هغه به 1/بیټا شي. نو دا اوس د دې نوی ایکویشن روټس دي د دې روټس په مدد باندې تاسو هغه نوی ایکویشن چې کوم ده نو هغه څه وکړئ جوړ کړئ. نو موږ وایو چې let 1/الفا and 1/بیټا be the roots of new quadratic equation. چې کوم نیو کوادریټک ایکویشن دی د هغې دپاره روټس دا دي نیو کوادریټک ایکویشن. نو د دغې دپاره به چې کوم ده اوس دا تاسو سال کوئ نو دا به شي چې 1/الفا او 1/بیټا دا دوه روټس دي. نو سم اف روټس مونږ وایو چې دا برابر وي د الفا پلس بیټا نو مطلب دا 1/الفا پلس 1/بیټا. نو که چېرې دا تاسو سمپلیفای کړئ نو دا به لاندې السیم واخلئ الفا بیټا پاسه به چې کوم ده تاسو سره راشي بیټا پلس الفا. نو اوس تاسو سره چې کوم پریویس ایکویشن په هغې کې د الفا پلس بیټا ویلیو چې کوم ده هغه راغلی وه 17/12 او د الفا بیټا ویلیو چې کوم ده نو هغه راغلی وه 1/2. نو دا به تاسو په دې کې پټ کړئ نو دا به شي s is equal to الفا پلس بیټا ویلیو سره 17/12 او دا ډیوایډ چې کوم ده نو دا موږ داسې ولیکو چې ډیوایډ بای 1/2. نو چې کله دا ډیویژن موږ ملټیپلیکیشن ته چینج کوو نو دا فرکشن چې کوم رائټ سایډ ته دی هغه به څه کېږي هغه به الټه کېږي یعنی دا به شي 2 نو دا به د سره ختم شي 2 1 are 2 2 6 are 12 یعنی دا به راشي 17/6. نو سم اف روټس دا راغی او پروډکټ اف روټس چې کوم ده د هغې دپاره به تاسو څه وکړئ دا دواړه روټس په ملټیپلای کړئ نو دا به شي 1/الفا into 1/بیټا د نوي ایکویشن دپاره نو دا به شي 1/الفا بیټا. نو د الفا بیټا ویلیو موږ سره دلته شته هغه ده 1/2 یعنی p is equal to 1 divided by 1/2 یا دا چې ملټیپلیکیشن ته موږ چینج کړو نو دا به شي 2 نو دا به راشي 2. نو پروډکټ اف روټس چې کوم ده هغه سره راغی 2 راغی او سم اف روټس چې کوم ده نو هغه سره راغی 17/6 او د نیو ایکویشن جوړولو دپاره چې کوم فارمیټ دی نو هغه دی x² - sx + p is equal to 0. په دې کې به تاسو ویلیو فوټ کړئ نو x² ماینس د سم اف روټس سره راغلی 17/6 او دا سره x راغی پلس p چې کوم د پروډکټ اف روټس نو هغه 2 راغلی از ایکوال ټو 0. دا به تاسو سټانډرډ فارم ته راولئ نو دا 6 په دواړو سایډ ته ملټیپلای کړئ نو دا به شي 6 into x² - 17/6 x plus 2 is equal to this side ته به هم 6 ملټیپلای کړئ نو چې دا 6 دې سره ملټیپلای شي دا به شي 6x² او دا 6 د سره ملټیپلای شي نو دا به ختم شي دا به راشي -17x او 6 چې د 2 سره ملټیپلای شي نو دا به شي 12 is equal to 0. نو دا ایکویشن چې کوم تاسو سره جوړ شو نو دا هغه کوادریټک ایکویشن دی د کم روټس چې کوم هغه ملټیپلیکیټیو انورس د دې ایکویشن د روټس